مختلف په دې روجه کې کتا سو ګوري د کچې ډاکوان چې کوم خلک یې اغوا کړي دي په هغې باندې کم تشدد کوي کم ظلم کوي هغه ویډیوګانې وایرل کېږي یقینا دا ویډیوګانې به د حکومت بالا افسرانو مخې ته هم تېرېږي دا به د سیاستدانانو مخې ته هم تېرېږي ګوري به دا کم ظلم چې روان دی موږ حیران په دې یو چې منتخب کم ایم پی ای دي کم ایم این ایز دي دوی په قومي اسمبلی کې د دې خلاف आवाज ولې نه چوتوي د دې مظلومانو سره چې کوم ظلم کېږي د دې دپاره आवाज ولې نه چوتوي آیا د حکومت ریاست دومره کمزوری شو چې دغه یو څو ډاکوان دا دومره زورور دي چې تمام ټول ادارې کمزورې شولې او دا زورور دي پښتنو سره قسم قسم ظلمونه کېږي کوم خلک چې اغوا کړي دي یقینا دغه ټول غریبانان دي زم چې د هغې په کور کې به په دسترخوان باندې د روژه ماتي تنظام به هم صحیح نه او دوی ته د کروڑاو روپو ډیمانډ کوي چې دومره پیسې راکوي او خپل وارثان هم ترلاسه کوي که نه وجنوي درته څه به وکړو سب نشته یو اسرم نشته چې مطلب موږ زه زموږ نشته چې خرڅ کو ورته دکان هم نشته ګاډي هم نشته ظلم را سره کېږي دغه ظلم دی تاڼې ته لاړ شو دوی وایي سکر ته لاړ شو سکر ته به چېرته لاړ شو چا ته لاړ شو سر ما پسې هغه راغلی او باز محمد خان دی د دوی چوکۍ انچارج دی ما ته ته لاړ شي سکر ته نو زه بلته چېرته ګرځم سکر کې بس پراپر دا سی ډي آر غواړو که چې کم از کم د دې چې کوم ډیټا ده د کال ډیټا څنګه رسېدل پلار دې څه شو پلار مې نشته څه شو مشرور دی ستا مشرور مونږ ګاډي لمبو دی سټاپ کې ښه جي دا اډه نه ده شیرین کو اډه او ډېر غریبانان جي پنځه شپږ سوه روپۍ وګټو بس د ورځې په ایله ګزاره وشي دا به څه کېږي ډیمانډ خو ډېر زیات دی کروڑ روپۍ به د کم ځای نه راځي کروڑ خو مونږ شپېته کاله کې هم جینې شو پیدا کولی بس الله دې رحم وکړي نو څه ویل غواړي خلک دې ګوري غوښتنه کې غوښتنه دا کوو چې حکومت تم دغه کوو چې موږ سره تعاونه کوي پوره عوام تم ته موږ دغه کوو چې موږ ډېر غریبانان یو هېڅ وس هم نه کېږي او د موږ مشر ورور ده پلار هم نه لګه اور هم نه پلار هم نه لګه یو سړي چې پلار وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمنو د یو څو ورځو راسې ډېر مینوالو رابطې کولې چې د کچې ډاکوانو خلاف आवाज اوچت کوي یو څو ورځې وړاندې د شیرین کوټو نه یو کس هغې په څه طریقه باندې اغوا کړی و چې بیا د هغه ویډیوګانې د هغې کورنۍ ته رالېږلې چې 1 کروڑ روپۍ راوړئ او خپل کس هم ترلاسه کوي یقینا هغې دومره غریبانان دي چې هغې روژه ماتې ته کښېنیم نو نش نیمګړی د هغې روژه ماتې د هغې دومره وس نه کېږي چې هغې ځان له دورو د هغې دومره وس نه کېږي چې ځان له دوړو تروړه والي په دړو باندې وړه راوړي نو هغې به کروڑونه روپۍ څه ډاکوانو ته ورکړي چې خپل پلار ترې آزاد کړي که بیا موږ دلته وګورو نو تر اوسه پورې یو ایم پی ایز یو ایم این ایز هم په قومي اسمبلی کې د دې خلاف आवाज اوچت نه کو چې د کچې ډاکوان څوک دي دوی له دا طاقت سپورټ چا ورکړی دی بختربند ګاډي د هغې سره دي د پولیسو ګاډي د هغې سره دي پل بدماشي روانه کړې ده په قسم قسم طریقو باندې واردات کوي چاله د سارو لالچ ورکي چې موږ سره په کم قیمتونو باندې څاروي دي چاله د گاړو لالچ ورکي چا سره د جینکو پترو باندې دوستانه شروع کی جینکۍ ساتلی دی او د لکانو سره دوستانه شروع کی بیا یو ځای ته راوغواړي د هغه ځای نه اغوا کی بیا د هغې ویډیوګانې په فیسبوک په سوشل میډیا باندې وایرل کی حیران په دې چې په پارلمان کې دغه ناس خلک به هم دغه ویډیوګانې ګوري سیاستدانان به هم ګوري انتظامیه به هم ګوري ادارې به هم ګوري دا ولې ناکامه دي دغه ځای ته دوی ولې نه رسي دا ولې دومره طاقتور دي د کچې ډاکوان چې روزانه په سونو خلک اغوا کوي او بیا په هغې تشدد کوي هغه ویډیوګانې په سوشل میډیا وایرل کیږي او د دغه ډاکوانو غم نه کیږي په خیبر پښتونخوا اپریشن شوی چې دلته دهشتګرد دي او دغلته ناس بدماشان غونډګان
چې په خپل ویډیوګانې شیر کوي ډیمانډونه کوي د پیسو پاغي اپریشن نه کیږي حیران پدې چې حکومت ولې ناکامه ده ادارې ولې ناکامه دي انتظامیه ولې ناکامه ده د دې مخنیوي به څوک کوي د دغه ظالمانو نه به دا مظلومان څوک راځي لږه موده مخکې احمد ولی خان یو کوشش کړو محنت یې کړو د 400 یو ځوانې صحیح سلامت خپل مور ته حواله کړی وستو کولی شي سیاستدانان دغه ځای ته دوی رسېدی شي دغه ظالمان دوی ښکاره کولی شي چې دا څوک دي دا ظلم به تر کومې رواني بل طرف ته که وګورې نو ریاست وایي چې زه د مظلوم د مور غېږ یم دلته د مظلوم سره ظلم کیږي ریاست خاموشه دلته کشمور زمونږ نه ډاکوانو قبضه کو دلته په کشمور کې بیا که وګورې زیات تر پښتنو سره دغه ظلم کیږي چې څومره ویډیوګانې په سوشل میډیا راځي نو د پښتنو دي دغه ظلم د پښتنو سره روان دی هغوی کې بیا ته د کروڑو روپو ډیمانډ کوي دغه ډاکوان چا ساتلی دا د چا په سرپرستۍ کې کیږي دا څوک دي دا د کومې راغلي چې دغلته ادارې هم ناکامه شولي د هغې سره د پولیسو موبایل موجود دي د هغې سره بختربند موجود دي د هغې سره راکټ لانچرې موجود دي د هغې سره بمونه موجود دي سریعام ګرځي او ته تپوس یې څوک نشته دغه خلک گرفتاریږي نو په دغه د ګچې په ډاکوانو باندې اپریشن نه کیږي بل به زه پښتنو ته دا ووایم چې کله هم دنیا ټوله د لالچ ډکه ده چې د 10 لک روپو ګاړي او تا ته یو زړی وي چې په ولا کې در کوم او راشه یا پنجاب ته راشه یا فیصل آباد ته راشه یا سند ته راشه یا کراچۍ ته راشه نو مهرباني وکړئ په نن سبا وخت کې هر سړی زرګر دی هر سړی هوښیار دی داسې لیوني څوک دی چې د 10 لک روپو ګاړی تاله په 2 لک روپۍ درکوي یا تاله د 3 لک روپو سروې په 1.5 لک روپۍ درکوي او یا تا پسې ټلیفونونه کوي چې مړه یم در باندې او مینه یم در باندې او بس تا سره مې مینه ده راشه پلان کې ته ملاقات کو نو دا ټول دغه کچو ډاکوانو د وارداتو طریقې دي په دغه طریقو باندې دی واردات کوي نو مهرباني وکړئ روزانه تاسو په سوشل میډیا ویډیوګانې ګورئ دا کم خلک چې دغلته غواشي نو دام څوک په گاړو پسې تللی دي څوک په سارو پسې تللی دي مختلف طریقې څوک په عشق معشوقۍ کې گرفتار شوي دي تللی دي عاشقان شوي دي نو بیا دغه د هغې انجام چې موږ تاسو یې ګورو نو مهرباني وکړئ چې که دغسې څه قسم آفرې تاسو ته میلاویږي د دې نه ډډه وکړئ ځکه سند حیدرآباد کې تا بندیوان کې د دې ځای نه خو هلته لاس نه رسي هلته ته ولې ځې په لالچ پسې او بیا زمونږ ادارې انتظامیه په دې کې ناکامه دي چې د کچې ډاکوانو نه ډون جوړ شوی ډون هغې ته دې لاس نشي ورچولی هلته اپریشن نه کیږي د ظلم خلاف دغه مظلومان نه رازادېږي ویډیوګانې یقینا چې هر افسر به کتلي د دې خلاف تر اوسه پورې په قومي اسمبلۍ کې چې اواز هم اوچت نه کو مهرباني وکړي که دغسې افرې تاسو ته هم راځي نو د دې نه ډډه وکړي او دعا به کوو چې الله دې دغه مظلمان خپلو بچو ته روغ رمټ راورسوي ځکه په نن سبا وخت کې کروڑو روپۍ یادول اسان کار دی خو دا ګټل ډېر ګران کار دی مهنګایي ده غربت دی یقین وکړه چې انسان د روژې په میاشت کې روژه ماتي ته حیران چې خدای پاکه څوک نو بیا دغه ډاکوانو له به کروڑو روپۍ څوک ورکړي د چا بچي اغوا شوي دي د چا پلاران اغوا شوي دي ټولو کورونو کې پریشانی ده قدرمنو د کچې په ډاکوانو باندې دغه یو څو خبرې مهرباني وکړئ د دغه قسم حالاتو نه ځان وساتئ او کوم وروڼه چې اغوا شوي دي الله دې وکړي چې هغه خپلو بچو ته روغ رمټ صحیح سلامت راورسي د دې سره ما شهید خان شاید اجازت راکړي د الله په امان